روزانه یو کباب او یو روټۍ مې وخوړه، دا ولې دای پیسې. ورور جانه نن د بیا پیسې غورځېدلې دي. یاره پته نشته چې ستا دې دوکان کې څه چل دی. دلته کې ماله روزانه یا 200 یا 300 یا 500 روپۍ پروزي. وروره د پیسې لګي سمبالک دا ډېر په ګرانه ګټلې کېږي. بالکل روزانه ته صحیح وي او دا پیسې ډېرې ګرانه سره ګټلې کېږي. ستا ډېره مهرباني چې ماله پیسې پروزي او ته راته وې کنه زما خو به داسې ډېر نقصان کېدو. ورور جانه پیسې هم تا نه غورځېدلې دي، هم تا ته به ویم که نه بل چا ته خو به نه ویم. دا خو ته ما ته ووایې ته ډېر ښه انسان یې، ګینې خلک د پیسو دپاره څه نه کوي او که تا ما ته نه وې ویلې او ته چې دې کړې وې که نه نو ستا خو به ډېره فایده شوې وه. وروره زه غریب یم خو بیمانه نه یم، زه په حلاله پیسې ګټم حرامه نه. زما په زړه کې هېڅ لالچ نشته. ښه زه صحیح ده لاړم نه ښه. مهرباني الله په امان. ورجانه تا یو خبره نوټ کړه. څه خبره؟ دا سړی څو ورځو نه ستا دوکان ته ځي او راځي دلته او دا د ځان نه دلته پیسې غورځوي. ورور جانه دا ته څه وې؟ هسې لیونی خو نه ده چې خپلې پیسې غورځوي. ورجانه هسه پاګل خو نه دی، هغه پاګل هغه سره به دا دونه ګاډې دا پیسې د هر څه ورسره و نه به ورسره. دا 2-3 ورځو نه زه لږ نوټ کوم څه ناڅه خبره خو شته دی. یاره ورور جانه دی خو ما یو ورځ هم داسې ونه لیدو، پته نه لګي چې دی ولې داسې کوي. پته نشته چې څه خبره ده. پته نشته ورجانه چې دا څه وجه ده چې سبا راشي پیسې وغورځي که نه ته یې وګوره او پخپله ترېنه تپوس وکړه چې دا څه وجه ده. او یار دا خبره ده ټیک ده چې هغه سبا راشي بیا زه ګورم چې دا پیسې د ده نه پخپله غورځېږي او که نه دی غورځوي او بیا به زه د ده نه پخپله تپوس کوم چې ته ولې داسې کوې. زه صحیح ده نو دا واخله یو کباب او یو روټۍ وه. وروره نن بیا ستا نه پیسې وغورځېدې. یاره وروره پته نشته چې پیسې ما نه څه غواړي او ته وګوره نن نه پوره 500 روپۍ پرېوتې دي. وروره دا پیسې تا نه نه دي غورځېدلې، دا تا پخپله دلته کېښودې دي. ته 2-3 ورځو نه راځې او دا پیسې دلته کې ما ته ایږدې. پرون زما سره کسټمر ناست و هغه هم ما ته ووې زما هغه کسټمر هم تا 2-3 ورځو نه ګوري او ما وې چې تا نن زه ګورم خو دا ته پخپله دلته کېږدې. ښه چې تا په خپلو سترګو لیده نو بیا پکې څه پاتې شوه او وایه ته څه اورېدل غواړې. روزانه خبره داسې ده زه یو څو ورځو نه دلته کې راځم که نه کباب خوړلو له زما یو ملګری دی هغه هم دلته کې راتلو او کباب بیا خوړه. یو ورځ هم ګپ شپ لګولو خبرو کې ستا خبره راغله هغه وی چې دا ډېر ایمانداره دی او هغه ما ته ویله چې ډېر غریب هم دی او ورته مالک جواب هم ورکړی دی چې د دوکان دې ځای نه خالي که او هغه ستا په باره کې ډېر خفګان کولو ډېر خفه و او ما هغه ته ویله چې نن سبا وخت کې څوک هم ایمانداره نشته ټول بې ایمانه دي. هغه ما ته ویله چې ته غلط یې او دا لږ ډېر ایمانداره دی او د ده په ایماندارۍ کې هېڅ شک نشته. ستا د ایماندارۍ چکولو لپاره زه به دلته کې راتلمه کله به مې 100 غورځولې کله به مې 200 غورځولې کله به مې 500 غورځولې صرف ته مې معلومولې چې ته ایماندار یې که بې ایمانه. ما خو ویل دی په لالچ کې راشي لومړی مې ورته لږې پیسې لړه کړې بیا مې ورته ډېرې لړه کړې بیا مې ورته پوره 500 روپۍ لړه کېښوې خو ته بیا هم لالچ کې رانغې او ته ایماندار وختې هره پیره دې ما ته اواز کړی چې راشه تا نه پیسې پرېوتې نو پیسې دې واپس راکړې دي. نور جانه ما تا ته مخکې هم ویلي دي او اوس هم درته وایم چې زه غریب یم خو بېایمانه نه یم ایمانداره یم. وروره پاتې شوه د دوکان خبره نو نن دلته او سبا به بل ځای کې الله روزي راکړي او اوس هم تا ته پته ده چې الله سم کوي نو ښه دپاره کوي او دې کې به زما خیر وي. او بالکل ته رښتیا وې الله چې سم کوي نو د ښې دپاره کوي. ته هم داسې ووایه چې دا ستا ښې دپاره کېږي چې تا له مالک جواب درکړی دی او ته وایي چې دې ځای نه د دوکان خالي که او زه لګیومه او ستا د ایماندارۍ ټسټ مې اخیستو. تا ته پته شته زما یو هوټل دی زه خپله مزګاره نه یم او ما له یو ایمانداره غوندې منشي په کار دی او که ته غواړې نو ته ما سره کار کولی شي. ورور جانه دا خو ډېره ښه خبره ده دومره غټه پر ما راکې او زه تا ته یو خبره وکړم ګوره زه ډېر تعلیم یافته نه یم. ما له ډېر تعلیم یافته ضرورت نشته ما له د یو ایمانداره ضرورت دی. ما له داسې کس پکار دی چې زما ګله په ایماندارۍ باندې ګوري. ته صرف په ګله باندې کښېنه او سهار نه تر ماښامه پورې څونه سیل چې وشي که نه ته صرف ما له په ایماندارۍ باندې هغه راکوه ته به نور هېڅ کار نه کوې او بله خبره ده چې دې کار به زه ته پوره 1 لک روپۍ میاشت در کومه. دا ته څه خبره کوې وروره 1 لک روپۍ؟ او ورور جانه زه تیار یم دې کار دپاره حساب کولی شم لږ ډېر سکول مې ویلی دی ستا ډېره مهرباني چې په دې دومره بد وخت کې تا ماله نوکري راکړه. روزانه دې کې د مهربانۍ څه خبر نشته او دا کار دله ما نه دی درکړی دا ستا له ستا ایماندارۍ درکړو او که ته ایمانداره نه وې که نه نو دونه غټه ذمهواري به ما تاله ولې درکوله او پاتې شوه ترخه خبره که ته ایمانداره نه وې که نه 1 لک 100 چې 100 روپۍ به مې نه وې درکړې.
دا کارت واخله او تا تاسې میاشت کې صرف 15 ورځې پاتې دي چې خپل کار بند کړې نو بیا زما هوټل ته راشه ښه صحیح ده زه نه لاړم مننه ډېره مهرباني الله ډېر مهربانه بادشاه دی اچا رښتیا ویلي دي وایي فقیر ته یوه دروازه بند سل ورته نورې کولاو